من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. سورة آل عمران مدنی سورت ده او په دې سورت کې الله تعالی بنیادی او اهم هغه څلور خبرې بیانولې چې کوم د سورت بقره دعوه او د هغې بنیادی خبرې وي. او دا سورت منګ ویلیو چې 3 حصے ده. اوله حصہ د آیت نمبر 64 پورې ده او دویمه حصہ د آیت نمبر 101 پورې ده او دریمه حصہ به د آخره پورې. اوله حصہ کې 3 سبقونه دي یا 3 بابونه دي. اولنی باب کې مونږ روانو دا باب د آیت نمبر 17 پورې ده شهید الله انه او دویم باب د آیت نمبر 25 پورې ده او دریم باب یا د دې حصے د آخره پورې یعنی د 64 نمبر آیت پورې. Which any other day he would have hit before. Such is the pressure. He lifts that up in the air. Opportunity gone. बस हो गई थी खैबर पख्तूनख्वा को कह सकते हैं कि ये जो मैदान है ये शायद बंद है कैसे बंद ऐसे बंद دا دې صورت کې دغه 3 باب د دې اوله حصے دغه 3 باب دي او اولنی باب کې آیت نمبر 17 پورې ده. په دې کې شپږ خبرې بیانېږي. اولنۍ خبره د الله تعالی د توحید ده او د یووالي ده او هغه په آیات نمبر 2 کې الله تعالی ذکر کړی و الله لا اله الا هو الحي القيوم. دویمه خبره چې هغه د یو اعتراض جواب چې عیسایان ویلي عیسی علیه السلام هغه نعوذ بالله د الله تعالی زوی دی. نو الله تعالی آیت نمبر 7 کې د هغې جواب ذکر کړی چې دغه متشابه خبره ده. نور آیتونه واضحه موجود دي په هغې باندې پیش کا او د هغې نه به مقصد چې دی نو واضحه شي. دریمه خبره به قل للذین کفروا کدأب آل فرعون والذین من قبلهم د دې نه ذکر کیږي چې آغاز پکواله د دنیا او یا د دنیا نه بې رغبتي ده په ذکر کولو د حالت د فرعونینو. او دغه رنګې څلورمه خبره به ذکر شي قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون. د مشرکینو حالت به الله تعالی ذکر کی چې دا دنیا چې دی نو د دې وخت معمولی دی او د دې نه تاسو چې دی نو بې رغبتي په زړه کې راولئ. او دا به د مشرکینو حالت ته وګوره چې هغوی پکې څنګه تباه شوي. دغه رنګې باقي خبرې به چې دی نو تفصیلی را روانې دي هغه به وایو انشاءالله. ان الذین کفروا یقینا هغه کسان چې کفر یې کړی دی لن تغني عنهم هیڅ چرې به فایده ورنکړي دی ته اموالهم مالونه د دی ولا اولادهم او نه اولاد د دی من الله د عذاب د الله تعالی نه شیئا څه شی و اولئک او دغه کسان هم وقود النار دی دي خشاک د اور. په مخ د ځمکه چې څومره کافر د حضرت آدم علیه السلام نه واله د وسه پورې چې څومره دی د قیامته پورې د هغو ټولو په باره کې دا آیت چې د هغې مالونه او د هغې اولاد د الله تعالی د عذاب په مقابله کې چې دی نو دی له څه کار نشي ورکولی او دی نشي بچ کولی. او دا صرف د دې امت خلق نه سابقه امتونو په باره کې م الله تعالی ذکر کړي دي. قارون ته وګوره چې د هغه څه دومره ډېر مالو الله تعالی فرمایي فخسفنا به وبداره الارض. هغه او د هغه کور هغه په ځمکه کې ورومنډل
فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. د الله تعالی نه علاوه دا هغه چې کوم دی نو څوک ډله ملګري نه وو چې هغه د الله تعالی د عذاب نه چې کوم دی نو بچ کړی وي. هغه ابو لهب په باره کې الله تعالی ذکر کوي په سورة تبت یدا ابي لهب کې الله تعالی فرمایي ما اغنى عنه ماله وما کسب. کم څه چې هغه ګټلی او کم اولادو د هغه نو هغه چې دی نو له فایده ورنه کړ. سورة اللیل کې الله تعالی ذکر کوي وما یغني عنه ماله اذا تردى. کله چې دا سړی د جهنم غاړې لراشي هلاکت ته نږدې شي نو د مال بچ دی نو دا بچ نه کی او مال خلاصه د دې سپاری په آخره کې براشي. الله تعالی فرمایي که دنیا د سرو نه ډکه کی او بیا وایي چې الله په دې باندې زه ځان چې دی نو بچ کومه نو الله تعالی فرمایي ما تقبل منهم دا به چې دی نو قبول نه کړی شي. و اولئک او دغه کسان هم وقود النار دی دی خشاک د ور خشاک هغه انسانان دي په آخرت کې. د دې وجې نه سورة تحریم کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. ایمان والو ځان او خپل اهل و عیال چې دی نو د جهنم د اور نه بچ کړي چې د هغې وقودها الناس والحجاره د هغې خشاک چې دی نو د دنیا د اور په شان ته لرګي بنی بلکې خلق او ګټې بی. او دا خبره قرآن کریم کې الله تعالی ډیره زیاته ذکر کړې ده چې په مخ د ځمکه کافر چې څومره ظلم زیاتی کوي د خلکو مالونه چې دی نو راجمع کوي دا په آخرت کې په کار باندې نه راځي. او دا موږ په خپل ذهن کې د تیرې زمانې د کافرو څخه چې دی نو دا آیات ولګو نو دا به چې دی نو بې انصافي چې د دې زمانې د کافرو نه چې دی نو موږ دا آیات چې دی نو د دې سره ونه لګو. د دې زمانې چې کم کافر دي د هغو دپاره هم دقه چې کم دی نو خبره ده چې مالونه د هغو هغې چې کم دی نو د دې په کار باندې نه راځي. اوس چې دی نو د برطانوي یوه ملکه چې دی نو هغه مړه وه او د هغې چې د هغې کم تاج و نو د هغې په باره کې ویلي چې د هندوستان چې کمې قیمتي ملغلرې وي دا د هغې په تاج کې لګېدلې وي. او دغه رنګې د ټیپو سلطان شهید چې کم دی و شهید کړی و نو د هغه د ګوتمې چې کم غمی و هغه هم پکې لګېدلی و. د افریقې چې کم قیمتي زیورات و نو هغې د هغه ځای نه لوټ کړي و او هغې راوړي و د دې په تاج کې لګولي. دا د مسلمانانو مالونه دا دیو چې کم دی نو دغه کړي دی قبضه کړي دی او په هغې باندې چې دی نو د دیو قبضه ده. او الله تعالی فرمایي لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. چرته دې دا دوکه نه کي ګوره متاع قلیل لږه څکه ده او بیا به چې کم دی نو ومأواهم جهنم بیا ځای چې کم دی نو جهنم دی. دا ټول کافر په دې کې راځي. هسې نه چې د دې دنیا د دې زمانې مسلمانان چې هغه د دین نه چې دی نو غافل وي کله کله د کافرو دپاره چې دی نو هغې د مغفرت دعاګانې کوي. نه الله تعالی فرمایي دا د جهنم چې دی نو خشاک دی. و اولئک او دغه کسان هم وقود النار دی خشاک د اور دی کدأب آل فرعون حالت د دی په شانته د حالت د فرعونینو دی د فرعونینو حالت والذین او دغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دی نه و د فرعونینو نه مخکې چې کوم خلق د هغو د حالت په شانته چې دی نو حالت یې دی. څنګه حالت یې دی؟ کذبوا بآیاتنا د دروغو نسبت یې وکړو زموږ آیاتونو ته. نو چې څنګه فرعونینو دغه آیتونه نو منلي الله تعالی فرمایي فکذب وعصا ثم ادبر یسعی. سورة النازعات کې براشي چې دی فرعون چې دی نو د دروغو نسبت وکړو موسی علیه السلام ته او د هغه معجزو ته. نو دغه رنګې د هرې زمانې کافر د الله آیتونو ته چې دی نو د دروغو نسبت کوي او دغه رنګې د دې زمانې کافر هم د الله آیتونو ته د دروغو نسبت کوي. الله وی چې د فرعونینو په شانته شو نو حالت یې هغه دی. څنګه حالت یې دی؟ فاخذهم الله پس ونیول هغې لره الله تعالی بذنوبهم په سبب د ګناهونو د هغو. نو دی به هم چې دی نو نیسي د دې زمانې هر کافر هغه به هم چې دی نو د الله په گرفت کې راځي. والله الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب والا دی. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جهنم وبئس المهاد. د دې آیات په باره کې امام ابن کثیر صاحب چې دی نو هغه حدیث ذکر کړی دی چې کله نبی علیه صلات وسلام د جنگ بدر نه واپس شو نو یهودي راجمع کړل د بني قینقاع چې کوم بازار و په هغې کې راجمع کړل او هغو ته بیان وکړو او ته ویې فرمایل یا معشر الیهودي اسلموا تسلموا. ای د یهودو ډلې مسلمانان شئ اسلام قبول کوئ نو تاسو به په امن کې شئ بچ به شئ. نو هغو کې هغې چې دی نو راپاڅېدل او ویې ویلې
ته چې کم دینو د قریشو سادهګانو ناپویا او کمزورو خلکو سره چې دینو په جنگ کې مخامخ شوي او هغوی دې چې دینو مړه کړل نو ستا دا خیال رالی چې موږ هم د هغو په شانته کمزور یو نه که چېرته زموږ مقابلې له رالی نو تا ته به پته ولګي چې انا نحن الرجال موږ چې دینو سړي یو موږ چې دینو ستا د مقابلې خلک یو نو الله تعالی دا آیت راولېږو قل ویوه پیغمبره للذین هغه کسانو ته کفرو چې کفر یې کړی دی ستغلبون زر دی چې کمزوري به کړی شئ تاسو وتحشرون او جمع به کړی شئ تاسو الی جهنم جهنم ته وبئس المهاد او ډېره بده تولۍ ده دا جهنم ته به چې دی نو تاسو ورجمع کړی شي او دغه وجه وه چې دغه د یهود د بنو قریظه او بنو نذیر او بنو قینقاع او بنو غطفان چې دا څومره ډلې وي د یهودو څومره قبیلې وي قومونه ټول چې کوم دی نو ټیم په ټیم باندې د مسلمانانو د حملو ښکار شو او څه چې دی نو مړه شو او څه چې دی نو جلاوطن کړه خیبر وغیره ته قد کان لکم آیة فی فئتین التقطا بیا د دنیا چې دی نو بېرغبتي ذکر کوي چې دنیا کې د خپله توجه چې دی نو هغه په هغې کې مه لګوئ او د خپل زړه رغبت او شوق چې دی نو په هغې کې مه ساتئ وګوره د دې حالت ته مشرکینو څنګه چې کوم دی نو غرور کولو او د هغو حالت بیا څه شو چې هغې چې دی نو الله تعالی تباه کړ قد کان لکم آیة فی فئتین التقطا دا آیت لږ مشکل دی او دا د جنگ بدر په باره کې راغلی دی الله تعالی فرمایي قد کان لکم آیة خامخا وس تاسو دپاره آیة یوه لویه نښه د الله تعالی د طرف نه لویه نښه د څه شي د کافرو د ذلت او د مؤمنانو د عزت فی فئتین په هغه دوو ډلو کې التقطا چې هغې د یو بل سره مخامخ شوي وي فئة یوه لویه ډله وه یوه عظیم شان ډله وه یوه لوی مرتبې واله ډله وه تنوین دا چې کوم دوه پیشونه پرې راغلي دي د دې دپاره دې ته چې کوم دی علما تنوین دپاره د تعظیم وایي یعنې دپاره د عظمت او د شان یوه لویه ډله وه تقاتلو چې هغې جنګ کولو فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې عظمت او شان چې لوی و نو صفت پکې دا و چې هغو د الله د رضا دپاره چې نو جنګېدل و اخرى کافرة او بله سپکه ډله وه کافرة کافره دا اخرى ټکې چې راځي دا د ذلت او سپکوالي دپاره راځي لکه صورت نجم 20مه سپاره کې هم دقه لفظ چې نو الله تعالی ذکر کړی دی د سپکوالي دپاره صفحه نمبر 475 او آیت نمبر دی 20 افرأیتم اللات والعزى آیا خبر را کې تاسو ماته په باره د لات کې او په باره د عزا کې و مناته او په باره د منات کې الثالثه دریم الاخرى چې بل دی نو التم د منات د سپکوالي دپاره چې دا راغلی دی چې دغه بوتګیو او خلک به چې دی نو هغې ته په سجده الله تعالی وایي د هغې په باره کې خبر را کې چې د هغو څه حالت دی نو دلته هم الله تعالی فرمایي و اخرى او بله ډله سپکه کافرة کافره وه یرونهم لیدل دی لره مثلیهم دوچن خپل رأی العینی په لیدلو د سترګو سره دا آیت اوس لږ مشکل دی خو د دې نه مخکې لږ معمولي پس منظر تاسو د جنگ بدر واورئ جنگ بدر د هجرت په 2م کال باندې چې دی نو شوی مدینه منوره کې د بدر په مقام باندې بدر چې دی نو یو کویو او د هغې هغه ضد چې دی نو هغه آس پاس دغه کوی نومو چې کوم دی نو بدر نو آس پاس چې کومه علاقه وه هغې ته هم چې دی نو بیا بدر ویله شو او نبی صلی الله علیه وسلم په 18 د رمضان باندې هلته تللی خو بنیاد د دې تللو د نبی علیه صلات وسلام څه نو څه صحابه کرامو چې کوم دی نو هغو خبر راوړو نبی علیه صلات وسلام ته چې یوه قافله د مشرکینو د شام نه راروانه ده او په هغې کې ټول هغه مالونه دي چې کوم زموږ نه په مکه کې پاتې شوي وو هغو دغه مالونه په تجارت کې ولګول او دا چې دی نو اوس واپس هغه قافله را روانه ده نو نبی علیه صلات وسلام دغه قافلې د تعرض دپاره ووتلو او په مدینه منوره کې دا اعلان نو کړی چېرې موږ د حملې دپاره ځو خو مطلب یې دا و چېرې په قافله کې یو څو کسان دي او اوس موږ به لاړ شو په هغې باندې به حمله وکړو او غنیمت به راته چې نو حاصل شي په دې نیت باندې او دا نیت یې قطعا نه و چېرې موږ د جهاد دپاره چې د حملې دپاره ځو نه صرف د دغې قافلې د تعرض دپاره او د دې وجې نه چې دی نو زیات مسلمانان هغې وم نه وتل او صحیح قول مطابق 313 یا 314 صحابه چې هغې لاړل
بهر حال کافرو د طرف نه تقریبا چې دینو زر کسانو مسلمانانو څه چې دینو کمزوري و د په اعتبار د عدد تعداد هم کم او دغه رنګې په اعتبار د اسلحې چې دینو هغه کمزوري و اسلحې چې دینو هغه کمې وي زغرې چې دینو کمې وي او خان چې دینو هغه کم و صرف چې کم دینو یو څو اوخانو اسونه خو چې دینو بیخي کم و غالبا یو مرصد ابن ابي مرصد صحابي د هغه چې دینو یو اسو یا دوه اسو هلته چې کله مقابلې ته ودرېدل نو الله تعالی د هغو حالت دلته ذکر کوي خو د دې د حالت چې کوم ذکر شوی دی یو دلته په دې آیت نمبر 13 کې دی او وروسته به انشاءالله سورة انفال آیت نمبر 44 کې راشي هغه به انشاءالله رواړو دلته اوس الله تعالی ذکر کوي چې کله دی مخامخ شو نو اوس په دې آیت کې دوه قسمه ترجمې کیږي او دواړه د قران کریم دا کمال دی چې د یو لفظ نه دوه معنی چې دینو هغه په یو وخت کې معلومیږي یو معنی ته دا معلومیږي اوس د دې چې منګه د ګرامرو په اعتبار سره په دې کې جن ورننه وځو نو کې دې شي به تاسو بور شي او پوهه پې نشي نو ظاهري مطلب دا دی چې دې کافرو ته د مسلمانان د خپل ځان نه ډبل ښکاره کېدل نو کافر تقریبا چې دینو زرو مسلمانانو ته تقریبا چې دینو 2000 ښکاره کېدل رأی العین په ظاهري لیدلو باندې حقیقت کې مسلمانان دومره نه او کافرو ته د خپل ځان نه چې دینو ډبل ښکاره کېدل او دویم مطلب ادام کېدلی شي چې دی مسلمانانو ته دا کافر د خپل ځان نه ډبل ښکاره کېدل نو مسلمانان 313 نو کافرو ته تقریبا دغه 626 ښکاره کېدل او دی کې مقصد سو حکمت پکې سو چې کافرو ته مسلمانان ډبل ښکاره کېدل د خپل ځان او مؤمنانو ته کافر چې دینو د خپل ځان نه ډبل ښکاره کېدل مؤمنانو ته خو چې هغه خپل ځان نه ډبل ښکاره شو نو هغه کې د مسلمانانو د پاره چې کم دینو مؤمنانو د پاره تسلی و چې ګور الله تعالی ستاسو د پاره چې کم دینو دا خبره لازم ګڼلې ده چې یو کس په مقابله د دوو کسانو کې وو نو به چې دینو تاسو تېښته نه کوئ او دا سورة انفال کې ذکر شوی دا لسمه سپاره چې باغی کې الله تعالی ذکر کړی دی چې اوله کې خو په تاسو باندې صفحه نمبر 168 اوله کې چې دینو په تاسو باندې دا حکم چې تاسو به یو کس د لسو مقابله کوي آیت نمبر 65 او 66 یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال اے پیغمبره ترغیب ورک مؤمنانو ته په جنگ باندې تیز ک مؤمنانو لره په جنگ باندې یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 کچرته یې تاسو نه شل کسان چاغي کلکیدون کی په دین باندې واغې به غالب کیږي 200 په 200 باندې نو یو چې دینو هغه د لسو په مقابله کې شو او بیا وروستو آیات کې 66 کې الله تعالی ذکر کوي الان خفف الله عنکم وصلی تعالی اسانی را واستل پتا سبانی وعلم ان فیکم ضعفا او پویا دی الله تعالی چې یقینا پتا سو کې کمزوری شتا فإیکم منکم 100 کچرته پتا سو کې تاسو نه سل کسا صابرتن چاغي صبر کون کی په دین باندې کلکیدون کی یغلبون دی بغالب کیږي 200 په 200 باندې نو سل دا په مقابله د 200 نو یو په مقابله د 2 کې شو نو الله تعالی دې ته چې دینو کافر د خپل د دې د ځان نه ډبل ښکارا کړل نو دوی خوشاله شو چې یاره یو په لسو نه دي یو چې دینو په مقابله د 2 کې دی نو دا خو موږ ته اسانه ده ځکه د ایمان زور او د ایمان طاقت نو دغه ته چې دینو څنګه ښکارا کېدل او بل طرف ته چې دینو کافر ته مؤمنان الله تعالی سیوا ښکارا کړل نو هغه باندې چې نورو براله چې هر طرف ته قتل مؤمنان چې کوم دین هغه تخکاره زیات ښکارا کېدل خدا په حقیقت کې ښکارا زیات نه یا خو مطلب دا چې فرشتي راغلي وي او مؤمنان هغه ته چې دینو د فرشتي د مؤمنانو په صورت کې هغه ته چې دینو ښکارا کېدل نو مؤمنان سیوا شو او یاد ده چې اسی د هغه پسترګو کې الله تعالی مؤمنان زیات کړل نو اوله معنا دواړه معنا د دې آیات چې دینو دا وشوي او دا دې کې څه اشکال نشته څه اعتراض نشته آیات چې دینو آسان دی په دې معنا باندې ورسته یو اعتراض راځي اول د دې آیات ترجمه کو بیا هغه اعتراض جواب کو قد کان لکم آیه خامخ دستا سود پارا نخا د عزت د مؤمن او د ذلت د کافر فی فئتین پاغه دوه ډلو کې التقطا چاغې مخامخ شو دی یو بل سره فئه یولو یا ډله عظیم شان ډله تقاتلو چې جنگ کولو فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې و اخرى او بلس په کډله کافرتون کافر و يرونهم
لیدل د کافرو د مؤمنان مثلیهم دوچن خپل رأی العین په لیدلو د سترګو سره. دویمه معنا و اخرى او بلس په کډله کافرتون کافره وا يرونهم لیدل د مؤمنانو دا کافر مثلیهم دوچن خپل رأی العین په لیدلو د سترګو سره. اوس دلته خدا آیت چې دینو آسان شو چې مؤمنانو ته کافر چې کوم دینو سیوا ښکاره شو او کافرو ته چې دینو مؤمنان سیوا ښکاره شو. خو اعتراض د سورۃ انفال د آیات نه چې دینو جوړیږي لسمی سپاری بالکل اولنې پاڼه صفحه نمبر 165 او آیت نمبر دی 43 اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا. آیت نمبر 44 و اذ یریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا ویقللکم فی اعینهم لیقضی الله امرا کان مفعولا. 165 صفحه 44 نمبر آیت. و اذ یریکموهم او یاد کې تاسو هغه وخت کله چې خودل الله تعالی تاسو ته دا کافر اذ التقیتم کله چې ملاو شي تاسو دا غو سره فی اعینکم پسترګو تاسو کې قلیلا لګ. نو مطلب دا چې دا کافر تاسو پسترګو کې تاسو ته لګ ښکارا کړ او ويقللکم او لګ ښکارا کولای تاسو فی اعینهم پسترګو دا غو کې. نو سوال وسدل تدا شو چې التقوا الله تعالی فرمایلیو چې مؤمنانو ته کافر ډبل ښکارېدل د خپل ځان نه او کافرو ته مؤمنان د خپل ځان نه ډبل ښکارا کېدل. او دلته الله تعالی دواړو ډلو ته فرمای چې بل ډله می تاسو ته چې دینو لګ ښکارا. نو الته وی چې ډبل ښکارېدل او دلته وی چې تاسو ته ملک ښکارا. امام ابن کثیر صاحب د دې چې کوم دینو جواب دا ذکر کړی دی چې اصل کې د جنگ دوه حالتونه. یو حالت داو چې د جنگ اول سرو او دویم چې دینو هغه د جنگ آخر سرو. نو په یو حالت کې چې دینو مؤمنانو ته کافر او کافرو ته مؤمنان ډبل ښکارا شو او په بل حالت کې چې کوم دینو مؤمنانو ته هغه کمزوري ښکارا شو الګ ښکارا شو او کافرو ته مؤمنان لږ ښکارا شو. د دې لپاره چې هغه فیصله الله تعالی کړی ده چې هغه وشي او هغه فیصله دا و چې کافر د مؤمنانو په نظر کې لږ ښکارا شي نو کافر به پاغو باندې مؤمنان به پاغو باندې په جنگ کې تیز شي. نو چې تیز شي پاغو باندې به حمله سخت کی او ایسته به ختم کی او هغه چې دینو بیا وشول. نو به هر حال دغه چې دینو د یو حالت دی او دا بل حالت. والله تعالی یؤید مضبوطی بنصره په خپل مدد سره من یشاء چاله چوغاړي. ان فی ذلک یقینا پدې کې لعبرة خامخا عبرت دی لأولی الابصار د پاره د عقلونو والو عقل والو د پاره پدې کې چې دینو عبرت دی چې هغه کامل مؤمنانی نو داغو نظر به چې دینو په تعداد او په افراد باندې نه بلکې داغو نظر به د الله تعالی په مدد باندې او د مؤمنانو تاریخ د صحابه کرامو تاریخ هغه چې سړی مطالعه کی په اردو کې ملاویږي او په عربی کې په ټولو ژبو کې شته. فتوح الشام په نوم باندې په عربی کې مشته په اردو کې مشته. نو په هغه کې اکثرو مقابلو کې مؤمنان چې دین او هغه لګي د تعداد په اعتبار سره او کافر چې کم دین او هغه سیوای. خو الله تعالی فرمایي دی آیت دی واقع کې چې دین عبرت دی کنه یو طرف ته مؤمنان څومره لګو. زین للناس حب الشهوات من النساء. دی آیات کې چې دین بل مسأله بے رغبتی تذلیل او سپکواله د دنیا الله تعالی ذکر کوي چې دا معمولی څه کړه. او په دې آیات کې الله تعالی یو څو شی نه ذکر کوي چې دا غي محبت الله تعالی د خلکو په زړونو کې چې کوم دینو خسته کړي دي او دا د پاره د امتحان دی. زوینا خسته کړي شوی دی خسته کړي شوی دا لناس د خلکو د پاره حب الشهوات محبت مینا د خواهشاتو د شهواتی شینو من النساء هغه څه شی دي دغه خواهشات من النساء د زنانونه والبنین او د زامنونه والقناطیر المقنطره او دغه خزانونه چې هغه په ترتیب سره کې خوسته شوی لاندې باندې کې خوسته شوی من الذهب د سرو زرونه والفضه او د سپینو زرونه والخيل المسومه او اسونه چې پاغي باندې نخي لګولې شوی والانعام او دنګر څاروي والحرث او فصلونه. دا چې کوم دینو د دې محبت الله تعالی د مؤمنانو په زړونو کې چې دینو خسته کړی دی او دا هغه شی نه دي چې په هر زمانہ کې په دې شیونو کې انسانان د یو سره چې کوم دینو تعلق لري او پاغي کې چې دینو مصروف وي او د دین نه غافل وي. بیا په دې کې الله تعالی اول چې دینو زنانه مخ کې چې د دې محبت الله تعالی د خلکو
د خلکو د پاره چې دینو خسته کړی. او دا حدیث مبارک کې مرضی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ما ترکت بعدی فتنه اضر علی الرجال من النساء. ما د خپل ځان نه رستو داسې فتنه نه ده پرېښي چې هغه سړو ته چې دینو ډېر ضرر ورکوي د زنانو نه. چې د زنانو فتنه چې کوم دینو دا د سړو دپاره انتهایی خطرناکه ده. او همیشه چې کوم دینو شیطان چې سړی ګمراه کوي او د هدایت د لارې نه اړی، نو دا په دې دام او په دې جال سره. او د دې وجې نه حدیث کې راځي النساء حبائل الشیطان. زنانه چې کوم دینو دا د شیطان جالونه دي او د شیطان لمې دي او پړکې دي. من النساء خو یو خبره دلته الله تعالی ذکر کړې ده چې دلته پکې دا مین ټکی راوړی دی. د دې مین لفظ معنا دا ده چې په زنانو کې ټولې زنانه نه، ځنې زنانه. او دا کمې زنانه دي حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حبب الی من الدنیا ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عینی فی الصلاة. چې په دې دنیا کې ما ته درې شیان الله تعالی کړی دي، خوښ کړی دي. یو زنانه او یو خوشبویي او بل دا چې زما د سترګو یخوالی الله تعالی په مانځه کې ایښی دی. نو دا کمې زنانه دي چې هغه د دې آیت نه چې دی نو هغه بهر دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الدنیا متاع، دنیا څکه ده، وخیر متاعها المرأة الصالحة، او بهترینه څکه د دې دنیا چې دی نو هغه نیکه زنانه ده، نیکه مؤمنه زنانه. او مؤمنه زنانه کومه ده؟ بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا هغه زنانه ده اذا نظر الیها الرجل سرته، چې کله ورته خاوند ګوري نو خاوند د هغې د وجې نه د هغه زړه چې دی نو خوشحالي. او دویم و اذا امرها اطاعته، چې کله ورته حکم کوي نو دغه زنانه د دې خاوند خبره چې دی نو مني. او دریم دا چې و اذا غاب عنها حفظته فی ماله و نفسها، چې کله دا خاوند د هغې نه جدا کیږي او غایب کیږي د کور نه وځي، نو دغه زنانه بیا د خپل عزت هم خیال ساتي او دغه رنګې د خاوند د مال هم خیال ساتي. نو دا زنانه چې دی نو د دې نه دا مستثنا دي. او دا د دنیا چې کوم دی نو متاع، هغه متاع او هغه څه که نه ده چې سړی چې دی نو هغه غافله کوي. دویم والبنینا او زامنه، د زامنو چې کوم دی نو فتنه هغه په یو اعتبار سره او د زنانو فتنه هغه په دوه اعتبار سره. او امام ابن کثیر صاحب ذکر کوي چې د زنانو فتنه په هغې کې دوه خبرې دي. یوه خبره په هغې کې دا ده چې هغه خاوند ته د دې خبرې حکم کوي چې ته د خپلوانو سره چې کوم دی نو صله رحمي کټ. او اکثر چې کومه زنانه چې دی نو هغه لکه جاهله غونته کي، نو د هغې د وجې نه هغه د هغه خاوند چې کوم دی نو هغه د خپلوانو سره هغه په دشمنۍ باندې اړی. او دویم دا چې هغه خاوند چې دی نو مجبوره کوي په دې باندې چې هغه حلال او حرام ونه ګوري، بس چې څو ته میلاویږي بس د دغې زنانه خېټې ته چې دی نو ورچي. او د ماشومانو د اولاد چې کومه فتنه ده هغه په یو اعتبار سره هغه ده چې اکثر د دیو د وجې نه سړی په حرامو باندې مجبوره کیږي. باقي ټولې زنانه په دې کې نه دي او دغه رنګې ټول اولاد هم په دې کې نه دي، بلکې حدیث کې راځي ځینې اولاد د پلار د پاره چې کوم دی نو صدقه، چې په هغې کې یو حدیث مبارک کې راځي چې اولدا صالحا یدعو له، چې د پلار نه وروستو داسې زوی پاتې شي چې هغه پلار د پاره چې نو دعاګانې غواړي. دا د پلار د پاره چې دی نو عذاب نه دی، بلکې دا د هغه د پاره صدقه جاریه ده. والقناطیر المقنطرة من الذهب، ذهب سرو زرو ته ویل کېږي. او عربۍ کې دې ته سره زر ولې ذهب ورته ځکه ویل کېږي چې دا زال ها با، د دې مطلب دا دی چې تلل. او دا هم اکثر د سړي نه چې کوم دی نو زر ځي، لکه پښتانه وایي مال او پیسې چې کوم دی نو د لاس خیرې دی، زر چې کوم دی نو دا ځي. والفضة سپین زر، والخیل المسومة او اسونه نشاندار. دا د هغې زمانې خبره ده چې په هغه وخت کې د مالدارو خلکو سره چې دی نو داسې اسونه چې هغه باندې به نشانونه. څه مطلب نشانونه؟ لکه په هغه وخت کې بهترین اس به چې دی نو هغه چې د هغې خپې به چې کوم دی نو تورې یا سپینې به وي، او دغه رنګې تندی به چې کوم دی نو تور یا سپینو، د باقي بدن د رنګ نه به چې دی نو د هغې رنګ جدا و. نو دا به یو اعلی اس چې دی نو حسابېدو. په دې زمانه کې د اسونو حساب چې کوم دی نو هغه د ګاړو دی، چې بهترین ګاړي او د هغې د وجې نه سړی چې دی نو غافله شي د دین نه. والانعام او ډنګر
چې هغه د خوراک سکاک د پاره د غوښې د پاره یا چې دینو د شودو د پاره والحرث او فصلنا ذلك متاع الحیات الدنیا دا څکه د ژوند دنیوي ده والله عنده حسن المآب او الله تعالی چې داغه سره خسته زید ورتلو دی قل او نبئکم بخیر من ذلکم د حضرت عمر رضی الله عنه په باره کې راځي چې کله دا آیت نازل شو چې پاغي کې دا شی نه ذکر دي چې هغه الله تعالی داغي مینا سړو د پاره چې نو خسته کړی ده نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او فرمایلی الله چې راته خسته دي کړه نو وستو یعنی مطلب اوس خو ته بچ کېدل ډیر ګران دي نو دا آیات را لقل او نبئکم بخیر من ذلک دیو ته ویو چې د دینه بهترین شی د تدروکه ما چې هغه د دې شیونو نه چې کم دینو هغه ډیر زیات بهتر دی هغه څه شی دی هغه جنت نو په دې کې د دنیا بے رغبتی الله تعالی ذکر کوي او رستو به چې کم دینو د نیکانو بندگانو 15 صفاتونه ذکر کوي قل او یا پیغمبر او نبئکم آیا خبر در کم ز تاسو ته بخیر من ذالکم په ډیر بهتر شي سره من ذالکم د دې شیونو نه چې دا کوم بل ذکر شو للذین د پاره دا کسانو اتقوا چې هغه ځان بچکی د ګناهونو نه عند ربهم پنځ درب د جنات باغونه دي تجری چې بهږي با من تحتها الانهار لاندې دونو داغې نه نهرونه نو داغې ټولو شیونو په مقابله کې یو جنت بس هغه ستاسو لپاره چې دینو کافی دی او د دې وجې نه علما کرام ذکر کوي چې دې آیاتونو کې سوچ او فکر پکار دی او د دینه چې دینو د زړه هغه چې کومه توجه ده هغه ته آخرت طرف ته اړول پکار دی او دا خبره قران کریم کې انتهایی په ډیر اعتبار سره په ډیر کثرت سره الله تعالی یې ذکر کړی ده مستقل سورتونه په دې خبره باندې چې اے ایمان والو تاسو چې دینو دی دنیا ته د عبرت په نظر باندې وګورئ خپل ضرورت مطابق د کفاف او د سي ژوندۍ د سي ژوند تیروي چې هغه کې تاسو به ضرورت پوره کیږي باقی په دې کې چې ورننه وزن او هغه مثال چې کم دینو د میګي مثال لې چې میګي هغه ته د غبین ساز کې چې دینو ملاو شوی نو لګ لګ به ته خړل باقی ضرورت چې دینو پوره کېدو خو هغه چیرې څه لګ لګ به ته دا کومه بس پاسه دې ساز کې ته ورخېجم او هیڅ سبب کې ناستې مو خوراک به کوم نو هغه خو چې دینو ځان ته راخکلو چې کله ور وخت نو هیڅ سبب کې ډوب نو تباش مړ نو دغه مثال چې څومره دی دنیا ته ورننه وځي هغه مر به چې کم نه سوچ او فکر د دین نه چې دین هغه وځي الا من شاء الله چې ځنې د څه خلق شته الله تعالی فرمایي لا تلهیهم تجارت ولا بيع عن ذکر الله ځنې خلق د سې دي چې تجارت او اخستل خرڅول هغه د الله تعالی د یاد نه چې دینو نه غافل کوي او عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي یو ځای چې کم دینو بازار کې هغه ولاړو او اذان وشنو خلکو خپل جمعه دغه دکانونه چې دینو هغه بند نو هغه ویل چې هؤلاء الذين قال الله تعالی فيهم لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله چې دا هغه خلک دي چې هغه بارک الله ذکر کړی دي چې د دې تجارتونه د الله تعالی د یاد نه چې کم دینو نه غافل کوي نو مطلب دا نه چې هر یو شی پاغي کې کمې او زیاتې کیږي پاغي کې درمیانه درجه چې دینو سړی اختیارول شي خو چې څونه په یو شی کې چې دینو غلو او افراط کیږي نو پاغي کې سړی تباہی ته چې دینو رسیږي د دې وجنه علما کرام د دې آیت په باره کې چې ډېر خسته اشعار ذکر کوي او فرمای ومل مرء الا راكب ظهر عمره على سفر يفنيه باليوم والشهر يبيت ويصحى كل يوم وليلة بعيدا عن الدنيا قريبا الى القبر فمختز مکه چې څومره انسانان دي په دې کې هر یو انسان د خپل عمر په اسبانه چې دینو سور دي سحر او ماخام کوي یبیت و یضحى كل يوم وليله او دا رواني سحر کیږي او ماخام کیږي د ورځې نه چې د دنیا نه چې دینو د لري وځي او آخرت ته چې دینو هغه نزدیکیږي بعیدا عن الدنيا قريبا الى القبر او دا غرنګي فرمای ایاما بدنیاه اشتغل لقد غره طول الامل الم يزل في غفله حتى دنا منه الاجل الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل اے هغه کسا ایاما بدنیاه اشتغل چې په خپل دنیا کې چې دینو مشغوله لقد غره طول الامل د امید او غدوالی چې کم دینو غافله کړي الم يزل في غفله حتى دنا منه الاجل
بس دا غفلت کې پروت دی تر دې پورې چې دته چې دی نو د نیټه رانږدې شوله. الموت یأتی بغتة، مرګ چې دی نو ناڅاپه په تا باندې راځي. والقبر صندوق العمل، او قبر دی د عمل چې دی نو صندوق دی چې کوم اعمال دی کړي دي بس هلته به سره میلاویږي. ځکه الله تعالی فرمایي د دې دنیا نه ډېر بهتر چې دی نو هغه جنتونه دي چې د هغې دپاره تیاری وکړي. خالدین فیها، همیشه به دی په دې کې. وازواج مطهرة، او بیبیانې به یې پاکې. د دنیا د زنانو چې څومره عیبونه دي د هغو ټولو نه به چې دی نو پاکې. ورضوان من الله، او رضامندتیا به یې د طرفه د الله تعالی نه. حدیث مبارک کې راځي چې د دنیا کم نعمتونه دي هغه خو به انسان ته الله تعالی چې دی نو په آخرت کې ورکوي. خو که چېرته یو کس داسې چې هغه په آخرت کې د یو داسې صفت یا د یو داسې نعمت آرزو وکړي چې هغه په آخرت کې عام طور سره الله تعالی نه مقرر کړي، نو هغه به مولا الله تعالی چې دی نو پوره کوي. ځکه چې هلته الله تعالی ذکر کوي ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، چې ستاسو نفسونه چې څه غواړي نو هغه به الله تعالی تاسو له چې دی نو درکوي. نو حدیث کې راځي یو سړی به وایي یا الله زه چې دی نو زمینداره کوم، نو الله تعالی به ته ووایي وفرمایي چې دا کوم څه تا ته درکړی شوي دي دا ستا لپاره کافي نه دي. نو هغه به وایي یا الله کافي خو دي، خو بس زما یو ارمان دی. نو الله تعالی به ورته ووایي چې زه صحیح ده. نو هغه به دانې به وشیندي، او هغه دانې به چې کوم دی نو د سترګو د رب په مقدار باندې هغه به چې دی نو غټم شي، او بیا به چې دی نو د هغه په لاس باندې هغه لوم شي، او هغه به چې کوم دی نو بیا دل به شي، او د هغې چې کوم ثمرات دي میوې دي دانې وغیره هغه به هغه ته چې دی نو حاصل شي. دا د مؤمن هغه آرزو ده چې الله تعالی به یې پوره کړي. او بیا به الله تعالی چې دی نو جنتینو ته ووایي چې ستاسو په زړه باندې کوم څه ارمانونه دي چې هغه له پوره کړه. نو هغوی به ووایي یا الله چې کوم ارمانونه دي هغه خو زموږ هسې پوره شوي دي. الله تعالی ورته وفرمایي یو ارمان پاتې دی، او هغه څه دی؟ هغه ارمان دا دی چې الیوم احل علیکم رضوانی، زه به نن ورځې تاسو باندې چې کوم دی نو خپله رضامندتیا هغه به تاسو ته چې دی نو درکړم. نو دې وجې نه علما کرام ذکر کوي چې په دې آیتونو کې 3 قسمه نعمتونه الله تعالی ذکر کړي دي. یو نعمت د دنیا دی چې آیات نمبر 14 کې الله تعالی ذکر کړل النساء والبنین والقناطیر المقنطره، او دویم چې دی نو هغه جنت دی، جنات تجری من تحتها الانهار، او دریم دغه متوسط او درمیانه نعمت دی جنت، او د دین اعلی چې کوم نعمت دی هغه د الله تعالی رضامندتیا ده. والله الله تعالی چې بصیر لیدونکی دی بالعباد خپلو بندګانو لره. الذین هغه کسان څوک دي چې د هغو دپاره جنت دی، د هغو صفتونه الله تعالی ذکر کوي. الذین دا هغه کسان دي یقولون چې وایي ربنا ای رب زمونږه اننا یقینا منګه آمنا ایمان راوړی دی، فاغفر لنا پس بخنه وکړه منګه ته ذنوبنا د ګناهونو زمونږه. امام ابن کثیر صاحب ذکر کوي اننا آمنا، دلته دی چې دی نو د خپل ایمان اول ذکر کو، او بیا وویل یا الله منګه ایمان راوړی دی نو زمونږ ګناهونه معاف. نو هغه فرمایي چې دا ایمان دیو چې دی نو د خپلو ګناهونو د معاف کولو دپاره وسیله جوړه نو خپل نیک اعمال دا چې دی نو مجرب عمل دی چې دی په دعا کې د وسیلې په طور باندې پیش کولی شي، او په دې سره الله تعالی چې دی نو دعاګانې قبله. یو نیک عمل ستا په ذهن کې او تا ته پته چې دا ما خالص د الله د رضا دپاره کړی او په دې کې چې دی نو د چا لالچ نه و، نو هغه کله چې دی نو په دعا کې الله تعالی ته پیش کوه، نو الله تعالی به ستا دعا چې دی نو خامخا قبلی. فاغفر لنا، نو یا الله بخنه وکړه موږ ته ذنوبنا د ګناهونو زمونږه، وقنا او بچ کړه موږ عذاب النار د عذاب د اور نه. الصابرین 5 صفتونه د هغه خلکو چې هغو په باره کې الله تعالی اعلان د خپل رضامندتیا کوي. یو الصابرین صبر کوونکي، والصادقین او رښتیا ویونکي، والقانتین او تابعداري کوونکي، والمنفقین او خرج کوونکي، والمستغفرین او بخنه کوونکي، بالاسحار په پیشمنو کې. الصابرین دا اولنې صفت دی د مؤمنانو چې هغوی به صبر کوي په 3 واړو حالتونو کې، که هغه حالت د ګناه نه د بچ کېدو او که هغه حالت د مصیبتي د اهل و عیال د هغو د وفات وغیره، او که هغه الصابرین په نیکو اعمالو کولو کې چې کم دی نو نفس ته تکلیف رسیږي، نو په هغې باندې به هم چې دی نو دا صبر کوي. خصوصا هغه چې دی نو د سحر مانځه ته پاڅېدو کې، نن سبا خو نور چې دی نو هغه ټه عبادتونه خو هسې پاتې دي، خو دغه چې کم دی نو دغه عبادت هم چې دی نو مشکل دی په نفس باندې،
نو په دې کې چې دی نو صبر کول. او دویم والصادقین رښتیا ویونکي، دا چې دی نو د زړه عبادت دی او د ژبې عبادت دی، چې د زړه نه به هم رښتیا او د ژبې نه به هم چې دی نو رښتیا. ځینې خلک یې هغه د ژبې رښتیا خو د زړه نه چې دی نو هغه دروغجن. لکه یو سړی دی هغه په ظاهره کې د خپل ظاهر هغه چې دی نو اصلاح کوي او په خپل مخ باندې داغ وغیره نه پرېږدي، خو دننه زړه چې کوم دی نو داغدار دی، نو دا صادق نه دی، دا د الله تعالی په نسبت باندې منافق دی. ځکه چې د من اصلح سره اصلح الله ظاهره، د خپل سر او باطن چې دی نو د هغې اصلاح نه ده کړې، نو ظاهر له ده ځکه دومره توجه ورکړې ده. ظاهر به دې په خپل الله تعالی برابروي چې ته خپل باطن چې دی نو برابر کړي، او کو ظاهر دې برابرو نو بیا چې او باطن دې د دې خلاف، نو بیا چې دی نو صادق نه. والصادقین او رښتیا ویونکي، والقانتین او تابعداري کوونکي، د بدن چې څونه اعمال دي په هغو ټولو کې د الله تعالی تابعدار. والمنفقین او خرج کوونکي د مالونو دي. والمستغفرین او بخشش طلب کوونکي دي. بالاسحار په پېشمنو کې د نیکانو بندګانو چې څومره صفتونه الله تعالی ذکر کړي دي، تقریبا په هر ځای کې دا صفت سره ذکر کړي چې هغه به په پېشمني کې چې کوم دی نو راپاسېږي. زموږ استاد محترم مفتی مفرح شاه صاحب هغه به فرمایل چې احادیث مطالعه یا د قرآن کریم مطالعه سړی وکړي، نو د دې نه معلومیږي چې حافظ قرآن له چې کوم دی نو تهجد خامخا کول پکار دي. دا که نور څوک کولی شي او که نه، خو حافظ له چې دی نو هغه پکار دی چې هغه تهجد کوي، ځکه کوم ځای کې قرآن کریم ذکر الله تعالی کړی دی نو هلته الله تعالی او د حافظانو ذکر یې کړی دی، نو هلته دا خبره ذکر کړې ده چې هغوی د الله آیتونه لولي آنا اللیل والنهار، د شپې او د ورځې چې دی نو په حصه کې. او د دې وجې نه د تهجدو چې کوم دی نو ډېر فضیلت راغلی دی. نبی علیه صلات وسلام نه تپوس وشو چې کومه دعا زر قبلیږي، ایو دعای اسرع، کومه دعا زر قبلیږي. نبی علیه السلام او فرمایل چې یو د فرض مانځه نه وروستو دعا، او دویم چې کوم دی نو پېشمني په ټیم کې کومه دعا چې انسان غواړي، نو هغه حدیث مبارک کې راځي چې الله تعالی نږدې آسمان ته راکوزیږي او بیا اعلان کوي چې په تاسو کې کم یو شته دی چې هغه خپل طلب چې دی نو زمانه غواړي چې زه له د هغه سوال او د هغه طلب پوره کړم. هل من مستغفر فاغفر له، څوک شته چې هغه بخښنه غوښتونکی چې زه د هغه بخښنه چې کوم دی نو وکړم. او د دې وجې نه لقمان حکیم صاحب په باره کې راځي، هغه خپل زوی ته نصیحت کو، یا بنیا لا یکن الدیک اکیس منک ینادی باللیل وانت نائم. ای بچیا اسې داسې دې ونه شي چې بانګي دي چې کوم دی نو ستا نه ډېر هوښیار وخېږي، چې هغه د شپې پېشمني کې چې دی نو اوازونه کوي او ته دې په هغه وخت کې چې دی نو ودی. نه تم چې دی نو کوشش وکړه چې پاسې، او چې کله شپې اوږدې شي نو بیا خو پکار ده چې سړی هغه چې 11 بجې سړی اوده شي نو 4 بجې هغه سترګې کولاویږي، نو اوس تقریبا چې دی نو 4:30 بجې اذاني، بلکې ناوخته د دینم، نو چې 4 بجې سړی راپاسېږي نو پوره ټیم یې سړی پکې چې دی نو 10-12 رکعاته کولی شي، په درمیانه کیفیت باندې سړی چې دی نو دغه کولی شي، خو چې په دې شرط باندې چې موبایل له په 11 بجې باندې چې کوم دی نو سړی چوټي ورکوي، او که نه نو بیا سړی نشي پاسېدی، بیا د جمعې او د اوړي ټولې شپې چې زموږ دپاره یو شان دی، بیا ترې نشو خلاصېدلی. خو سړی د خپل ژوند یو روټین برابر کړي چې یاره که هر څه وي، که د کرکټ میچ وي او که ګیم وي، 11 بجې به زه چې کوم دی نو زیات نه زیات زه به 11 بجې چې دی نو وده کېږم. اکثر زموږ نه کار چې دا کرکټ میچونه خراب کړي، په دا چې شروع شي بیا چې زموږ عبادتونو کې دغه نه توجه نه، نو د دې وجې نه سړی یو ټیم مقرر کړي. زموږ استاد محترم به فرمایل چې د پښتون قوم چې کوم دی نو وخت برباد دی، هغه چې دی نو دې ته نه ګوري چې زما د وده کېدو کم ټیم دی، د راپاسېدو کم ټیم دی، بس ته ځان له د خپل ژوند روټین جوړ کړه. اشرف علي تانوي صاحب په باره کې راځي، هغه چې کوم عمر و د هغه چې د هغې نه زیات د هغه د کتابونو چې کومې صفحې دي هغه دي، یعنې د هغه د ژوند د ورځو نه چې کوم دی نو د هغه د لیکلو چې کومې صفحې دي هغه زیاتې دي. نو د هغې وایي دې وجه څه وه، د دې څه راز و چې هغه دومره ډېر چې کوم دی نو هغه علمي خدمات چې دی نو هغه امت ته پیش کړي. وایي هغې د هغه په ژوند کې چې دی نو د کمال خبره دا وه چې هغه د وخت پابند. د دې وجې نه استاد ملاقات له راغلی
نو هغه سره چې نو ملاقات کو نو په دې دوران د ملاقات کې دا خپل استاد ته ویل چې استاد که خپه کېږي نه نو په دې وخت کې زه تفسیر چې دی نو لیکم خپل تفسیر لیکم نو استاد ډېر چې نو خوشحاله چې بالکل ورشه زه چې کم دی نو په دې نه خپه کېږم نو دې وجه نه خو په وخت کې برکت راځي علما کرامو تاریخ سړی وګوري یو عالم تاریخ ما کتلو د هغه په باره کې دا خبره چې نو مشهوره وه چې دا کله د یو شي دپاره یو ټیم مقرر کړي نو بیا خلک د هغه سره چې کوم دی نو بیا د هغه د وخت سره چې دی نو ټیم ټیبل څخه خپلې ګړۍ په ټیم کوي دومره چې دی نو هغه پابند دي د دې وجې نه وایي د یو کار دپاره هغه خپل ټیم مقرر کړی او 40 کاله په هغې باندې چې کوم دی نو هغه مسلسلو نن سبا په موږ کې دا مستقل مزاجي نشته دی که یو کار شروع کو که تلاوت چې کوم دی نو شروع کو نو هغه که نیمه سپاره یو څو ورځې وکړو بیا رانه پاتې یا چې دی نو حالانکه حدیث کې راځي لږ عمل کوه احب الاعمال الى الله ادومها وان قل لږ عمل دی خو هغه چې دی نو سړی همیشه کې زموږ نه په دې کې خبره ورانېږي یو څو ورځې یو کار وکړو نیک عمل بیا رانه چې دی نو پاتې د دې وجې نه په نفس باندې بوج چې کوم دی نو نه دی اچول په کار چې دومره ډېر عمل کې او صرف یوه ورځې کې او یا چې کوم دی نو 4 میاشتو له لاړ شي هلته کې بیا یې نه کړي نو دا دینداري خو چې دی نو دا شیخ ولی الله صاحب کابل ګرامي شهید هغه فرمایل چې دا د یوې ورځې خبره نه چې ته به د نفس مقابله کړي او نه د 2 ورځو خبره دا د ژوند خبره ده الحیات مصارعة النفس والشیطان دا د نفس او د شیطان مقابله ده او دا د یوې ورځې د 2 ورځو نه ده دا د مرګه پورې ده البته خلاصېږي چې کله سادي چې کوم دی نو د بدن نه لاړه شي نو دې وجې نه که نور څه نشو کولی راپاڅېدی نشو نو کم از کم د جمع د مونځ چې دی نو دا خو موږ راخپل کړو او د دې خو چې دی نو پابندي وکړو والمستغفرین بالاسحار او بخنه غوښتونکي په پېشمني کې ان الذين يقيننا کسان کفروا چې کفر یې کړی دی لن تغني عنهم فایده به ورنه کړي دی ته اموالهم مالونه د دی ولا اولادهم او نه اولاد د دی من الله د عذاب د الله تعالی نه شیئا څه شی واولئک او دغه کسان هم وقود النار دی د خشاک د اور کدأب آل فرعون حالت د دی په شانته د حالت د فرعونانو دی والذین او دغه کسانو دی من قبلهم چې مخکې د دی نو کذبوا بآیاتنا د دروغو نسبت یې کړی زموږ آیتونو ته فاخذهم الله پس ونیول دی لره الله تعالی بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دی والله الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب والا دی قل او پیغمبر للذین کسانو ته کفروا چې کفر یې کړی ستغلبون زر دی چې کمزوري بکړی شي تاسو وتحشرون او جمع بکړی شي تاسو الی جهنم ته وبئس المهاد او ډیره بده تلۍ ده قد کان لکم خامخا شته ستاسو دپاره آیت یوه نښه د عزت د مؤمن او د ذلت د کافر فی فئتین په هغه 2 ډلو کې التقطا چې مخامخ شوې هغه د یو بل سره فئة یوه لویه ډله تقاتلو چې جنګ یې کولو فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې و اخرى او بل سپکه ډله کافرة کافره وه یرونهم لیدل د کافرو دا مؤمنان مثلهم دو چند د ځان نه رأی العیني په لیدلو د سترګو سره ظاهر یا لیدل د مؤمنان دا کافر دو چند خپل رأی العیني په لیدلو سرسری سره والله الله تعالی یؤید مضبوطی بنصره په مدد خپل سره من یشاء چاله چې وغواړي ان فی ذلک یقینا په دې کې لا عبرة خامخا عبرت دی لاولی الابصار د پاره د عقلونو والو زینا ښایسته کړی شوې ده للناس د خلکو د پاره حب الشهوات مینه د خواهشاتو مینه د شهوتي شیونو من النساء د زنانونه والبنین او د زامنونه والقناطیر المقنطره او خزانه چې په ترتیب سره د یو بل د پاسه کې خوسته شوي من الذهب د سرو زرونه والفضه او د سپینو زرونه والخیل المسومه او غاسونه چې نخي لګول شوي په غیبانی یا اسونه نشاندار والانعام او ډنګر والحرث او فصلونه ذالک دا متاع الحیات الدنیا سکه د ژوند دنیوي ده والله تعالی عنده دا غسره حسن المآب خسته زید ورتلو ده قل یا پیغمبر او نبیکم آیا خبر درکم زتا استا بخیر من ذالکم وغرش سره د دینه للذین د پاره دا کسانو اتقوا چې هغه یریږي د نافرمانی د الله تعالی نه عند ربهم په نزد رب ده جناتون باغونه دي تجری چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د ونو داغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به دی پاغې کې وازواج او بیبیانی به مطهرة پاکې ورضوان او خوشحالی به من الله د طرف د الله تعالی نه والله الله تعالی بصیر لیدونکی دی بالعباد بندگانو لره الذین هغه کسان یقولون چې وای ربنا ای رب زمنګا اننا یقینا منګا
آمنا ایمان راوړی دی فاغفر لنا پس بخنه وکړه موږ ته ذنوبنا د ګناهونو زمونږه وقنا او بچ که موږ عذاب النار د عذاب د اور نه الصابرین صبر کوونکي والصادقین او رښتیا ویونکي والقانتین او تابعداري کوونکي والمنفقین او خرج کوونکي د مالونو والمستغفرین او بخنه غوښتونکي د الله تعالی نه بالاسحار په پښمنو کې. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.